مقاتل رحمه الله لوی مفسر تیر شوی دی لوی، او الله پاک ولا په تفسیر کې ډېر زیاته پوهه ورکړي. دغه امام مقاتل رحمه الله یو واری وای په منبر باندې کې ناستو او وای دا اعلان وکړو چې د عرش د لاندې او د ځمکې د پاسه چې سدي زمانه نن تاسو تپوس کوي زه به درله جواب درکو. یو پکې پاسې دو وای نه درنه منګه د عرش د لاندې او د ځمکې د پاسه وای دونه تپوسونه درنه نه کوو، وای دومره راته ووایه چې د اصحاب کهف د سپي رنګ سینګو. امام مقاتل رحمه الله په حق ځای باندې وی خاموش. طالب ابن قتيبه چې وی کله مشهور شو او ډیر زیات شهرت ورته میلو شو، نو دغه امام قتيبه راولګېدو او وی خلکو ته ویل کې تاسو زمانه چې د څه تپوس کول غاړه تپوس کوي او مال هر څه راځي. یو پکې پاسې دو ورته ویل کې دا فتیل څه ته وي او دا قطمیر څه ته وي، قرآن کې راغلی. امام قتيبه رحمه الله په دقه ځای باندې خاموش شو او وی راکوش د منبر نه، وای چې بیا وروسته ته سوچ وکړو د ټولو نه زیات دقه دوه الفاظ ورته یادو چې دا فتیل او قطمیر، چې فتیل دغه باتۍ ته ویل کېږي دا کجورې دی اډوکې کې، او دا قطمیر چې کوم دی دغه جالۍ ته یا دغه شق چې کوم دی دا کجورې دا اډوکې په میان داسې نیم غونتې کې وي دغه ته ویل کېږي. خو قتيبه رحمه الله وای په دغه ټیم کې زما د ذهن نه هر څه لاړل، ولې دا خبره وکړله چې ما ته هر څه یاد دی. امام قتاده یو لوی تابعی تیر شوی دی، هغه یو وارې ناستو او دا خبره وکړه وای ما چې څه یاد کړي دي ما نه بیا نه دی هیر شوی. اوس دا خبره هم د لویۍ ده، خو دا کوم چې لوی خلک نو دوی ته الله رب ذوالجلال زر تنبیه ورکوي. نو امام قتاده رحمه الله فرمایل وای ما چې څه یاد کړي دي ما نه بیا هیر شوی نه دي. الک سات پسې هغه الک ته وی وای الک زما هغه چپلې راواله چې زو کنه هغه ورته وی چپلې خو ستا پخپو کې دي. حضراتو العلم للرحمن جل جلاله وسواه في جهلاته يتقمقم ما للعلوم وللتراب وإنما يحيى ليعلم أنه لا يعلم. اے دا علم خاصا دا د باری تعالی دا او موتا ته اسه هغه مشت نمونه خروار را کړی دی. الله رب ذوالجلال په دې ډېر زیات خپکیږي کم انسان چې وای زلوی عالم ما نو یې پوه شه چې د علم نه دی حاصل، ځکه د دانه د معلومه چې علم خاصه او صفت د الله تعالی دی. یو لوی عالم تیر شوی دی اگر چې عقیدتاً معتزلی دی، علامه زمخشری رحمه الله، علامه جار الله زمخشری رحمه الله لوی بزرگ تیر شوی دی، عالم دی عقیده چې اگر چې د اعتزال عقیده ده. هغه یو شعر ویلی دی، هغه وی العلم للرحمن جل جلاله وسواه في جهلاته يتقمقم ما للعلوم وللتراب وإنما يحيى ليعلم أنه لا يعلم. وی علم دا خاصه د باری تعالی دا د رحمان ذات خاصه دا علم دا غده. وسواه في جهلاته يتقمقم او ما سوا دا هغه نه چې څوک دی نو دا په دې خپل جهل کې ور ډوبېږي، نورم په جهل کې دي. څوک چې ځان ته لوی عالم وي نو دا نورم په جهل کې لاندې ورځي. وای ما للعلوم وللتراب وانما چرت علوم او چرت خوري وانما يحيى ليعلم انه لا يعلم. الله پاک دا انسان د دې لپاره پیدا کړي چې دې پوه شي چې ما ته علم نشته دی. علم خاصه د الله تعالی. حضراتو نو الله په دې باندې ډېر زیات خوشحاليږي چې یو انسان وای الله لوی عالم دی او ما ته پته نشته دی. زمونږ اکابر هم په دغه باندې عمل کړی دی او ځان ته چرته لوی عالم نه دی ویلي. د امام مالک رحمه الله په باره کې راځي یو کس راغی شپږ میاشتې مزل کړو. امام مالک رحمه الله لا ورسره کېناستو، ورته وی د شپږ میاشتو په مسافت باندې زه راغلی ما، زمونږ کلي کې مسله پیښه شوې ده، ما ته د هغې جواب راکا. امام مالک رحمه الله ورته وی ته ووایه څه مسله ده؟
دغه کس ورته وی دا مسله داسې ده خلک پکې نښتي دي چاته د دې حل نه دی معلوم منګه څه وکړو امام مالک رحمه الله ورته وی دا مسله خو ماله نه راځي دغه کس ورته وی ما خو شپږ میاشتې مزل کړی دی د شپږ میاشتې په مسافت سره زه راغلی او ته ماته وایې چې دا مسله ماله نه راځي زه چې لاړ شم خلکو ته به څه ویم امام مالک رحمه الله ورته وفرمایل وایي سم وایه دومره ورته ووایه چې امام مالک رحمه الله وایي چې ماله نه راځي مسله دې کې څه دي ماله دا مسله نه راځي دې کې څه دي څلوېښتو مسایلو پورې ته تپوس شوی دی د امام مالک رحمه الله نه زمونږ دا توضیح دې دا خبره راغستې ده د شپږمې درجې کتاب دی هغې دا خبره راغستې ده نور درته نه وایم نو د څلوېښتو مسایلو تپوس ته شوی دی په شپږ دېرش مسایلو کې امام مالک رحمه الله وایي لا ادري ما ته پته نشته دی د څلورو مسایلو یې صرف جواب ورکړی دی منګه وایو منګه عالمان یو او کنه نه چرته یو لفظ غلط شو او تعالی وای دا نه درځي نو زه خو ډېر هم لوی شم امام مالک رحمه الله ته خو نشم رسېدی امام ابو حنیفه رحمه الله نه د دهر په باره کې پوښتنه شوې ده وایي ما ته د دهر پته نه لګي چې د دهر مطلب څه دی علا کل حال زمونږ اکابر په دقې نقش قدم باندې روانو چې د علم نسبت به الله رب ذوالجلال ته شیخ الهند رحمه الله محمود حسن دیوبندی رحمه الله چنان په پاکستان کې څوک هم ځان ته دیوبندي وایي په هندوستان کې څوک هم ځان ته دیوبندي وایي دی به خپل سند شیخ الهند رحمه الله پورې رسوي او کو دی شیخ الهند محمود حسن دیوبندی رحمه الله ته د خپل سند ونه رسوي دی دیوبندي نشي کېدی هغه د علم غر هغه چې تمام بر صغیر هغه پورې خپل سند رسوي دومره لوی علم ولا الله رب ذوالجلال ورکړی دی هر یو کس په فخر کوي په محمود حسن دیوبندی رحمه الله باندې شیخ الهند ورته ویلې کېږي وای دی یو ځای ته لاړو خلکو ورته وی تقریر وکړه وای دی چې مال خو تقریر نه راځي خلکو ورته وی نه وکړه خامخا تقریر وکړه منګه ستا ملفوظات اورېدل غواړو منګ ته څو خبرې وکړه شیخ الهند رحمه الله ورته وفرمایل مال تقریر نه راځي زه د تقریر نه یم چېرته لوی عالم پاسه وي په هغه باندې تقریر وکړئ خلکو مجبوره کو چې نه خامخا به تقریر کوي شیخ الهند رحمه الله وایي پاسې د تقریر یې شروع کو چې کله تقریر شروع کو نو په دې حدیث باندې تقریر وی شروع کو فقیه واحد اشد علی الشیطان من الف عابد ترجمه شروع کړه چې ایک فقیه باری ہے شیطان پر 1000 عابدوں سے چې یو فقیه چې دی دا دروند دی په شیطان باندې د زر عابدانو نو د اشدو ترجمه په اسقلو سره وکړه دروند سره وکړه په دې کې عالم پاسې دو ورته وی صاحب دا ترجمه تا غلطه وکړه دا د حدیث ترجمه تا غلطه وکړه تا خو وی چې فقیه واحد اشد علی الشیطان من الف عابد دا اشدو ترجمه د په باری سره وکړه او دا باری او درون ترجمه چې دا د اسقلو دا د اشدو دنه دا تا ترجمه غلطه وکړه شیخ الهند رحمه الله تمام خلکو ته ما تاسو ته نه وی چې زه نه یم عالمه درته مې ویلو چې زه عالم نه یم تاسو را پورې نښتې وی چې پاسه تقریر وکړه خامخا تقریر وکړه نو ما خو درته وی چې زه عالم نه یم او دغه د اوس دلیل هم موجود شو چې دغه مولوي صاحب وایي چې ستا ترجمه غلطه ده کېناستو په ځای باندې هلک هم حیران شو چې دومره لوی عالم هغه په اعتراض وکړ جواب قدر ورنکو کله چې د چا ځای ته تلو هغه دعوت کړو نو دغه کم عالم چې اعتراض کړو د ځان سره بوت شیخ الهند رحمه الله دغه عالم ته ورنږدې شو ورته وی یاره ما د حدیث کې کوم ځای کې غلطي کړې وه دا عالم ورته وی تا د اشدو ترجمه په اثقلو سره کړې ده په باری سره کړې ده په درون سره کړې ده او د اشدو ترجمه سخت راځي او درون نه راځي
نو تا ترجمه غلطه کړې ده. وای ښا خدای علم غرو ورته وای ښا وای دا حدیث د وحی کی راضی کنا چې یاتنی احیانا سلسله الجرس وهو اشد علی، چې کله کله ما باندې دا وحی رسول الله مبارک وای چې راضی خدا د دغه د شړنګار او د आवाज د جرس چې کوم دي د ګونګرو چې ورته منګ وایو د دې په आवाज کې راضی او رسول الله مبارک بیان فرمای وهو اشد علی چې دا په ما باندې ډیر دروند دی. نو شیخ الهند رحمه الله ورته وای دلته د اشدو ترجمه څه ده چې ته وای چې د اشدو ترجمه سخته او درون نه ده نو دلته به ترجمه سکو. د عالم ورته چپ شو جواب یې ورنکو ځکه چې د اشدو ترجمه چې څنګه په زیادت د کیفیت کې راځي نو د قلتا هم دغه رنګ په شان د زیادت په کیمیت کې راځي په دې باندې طالبان پوهیږي. نو شیخ الهند رحمه الله ورته وی د دې ترجمه بسکو عالم چپ شو خو بیا هم شیخ الهند رحمه الله وی چاته دا خبره ښکارا نه کړه چې نه زه نه پوهېدم دې پوهېدو یا زه نه پوهېدم خبره په دغه ځای باندې ختمه کړله. دا زمونږ د اکابرو نظریه او طریقه ده چې علم الله رب ذوالجلال تسپاري چې لوی عالم څوک دی الله رب ذوالجلال او چام چې علم ځان تسپارلی دی چې زه ښه پوهېږم نو الله رب ذوالجلال په اقصات چپ کړی دی. امام